الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دماغ عزت مندو نن چې کومه موضوع ده هغه دا فکر آخرت مطلب دا چې هغه خبره وکړو د الله پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مو مشرانو هغه خبره نن بیان کو چې هغه سره د مو پزړه کې د آخرت فکر پیدا وشي ځکه چې په دنیا کې هر سړی زیات طور باندې خلکو توجه دنیا طرف ته ده چې دنیا به څنګه ډیریږي پیسې به څنګه ډیریږي ایوا بنگلا شتا دویمه بنگلا به څنګه جوړوم یو گاډه شتا دویم گاډه به څنګه اخلم او همدارنګه ټول فکر په دنیا باندې ده ټول سوچ په دنیا باندې ده دو کسان دو مسلمانان سره ملاو شي نو دعا سلام نه بعد دا پښتنه نه کوي چې تا دین کار څومره کړی دا بلکې فوراً دا پښتنه کوي چې کاروبار د څنګه ده او بچی د حکومت یونیورسيټي کې حکومت کالج کې سبق یې او بچی د افسران شو که افسران نشولو اومدغه پښتنه دا اومدې باندې ملوي دل دي او اومدې باندې رخصت دل دي حالان کې مو مسلمانان یو په کار خدا وا چې مو یو بل نه دا پښتنه کوله چې د دینی مشغلات شتا کنيشتا چې دینی کار شتا او کنيشتا یمو دا تبلیغ ملګری دي په دوی کې دا ډېر یو خصفت ته خپل کې ملو شي فورن پښتنه کوي وخت لګولې دا کنه لګولې نو هغه د تشي وخت خو دین د پاره وخت ده کداغه عادت د عام مسلمانانو جوړ شي چې یو بل نه دا پښتنه شروع شي چې ته الله د پاره څوره وخت ورکړی دا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تعلیماتو د پاره طریقې او سنتو د پاره ته څومره وخت ورکړی دا څومره د زدادي نو بیا به مو پزړه کې دنیا نه زیات د آخرت فکر وای او د ما عزتمندو دا فکر آخرت څخه کله پزړه کې پیدا شي یعنی د آخرت فکر چې زب آخرت کې څنګه کامیابېږم نو بیا دغه فکر انسان ګناهونو نه بچ کی بس د ګناهونو نه بچاو اومدغه ایو طریقه دا چې مو پزړه کې د الله خوف او د آخرت فکر پیدا وشي چې آخرت کې با قیامت کې با الله مانه پښتنه کوي ما ته الله کوم ژوند را کړی دا د دې ټول ژوند حساب بالا اخلي دا ټول باغجه کې هر انسان ته د سره څرګند شي لکه یو فلم ګوري دا هر یو شی هر یو عمل هر یو کار هر یو ځای د انسان باغجه کې ګوري چې په دې ځای کې مدا کار کړی دا او دې ځای کې مدا کړی دا او دا ټول پټو رزونو نه په پردې او چتی شي او متوبل السرائر وحصل ما فی الصدور لکه هغه پټي خبره څه پراتی دي هغه بټوله رسرګند شي او بیا د ما عزتمندو دی اخرت فکر د پاره او د اخرت کامیابی د پاره بیا پیغمبرانو د مو مشرانو د مو امامانو د دې پاره ډېر قربانیاں ورکړي دي لکه حضرت ابراهیم علیه السلام چې ورته ټوب کول ورته هغه ور نه بچ کېدای هم شو کنه چې ویلې وای ته نمرود ته ویلې وای ته ټیک ته تا خبره ټیک ده نور نه وبچو نور برداشت کړلو ور قبول کړلو څه لپاره ځکه چې هغه پزړه کې د آخرت فکر وو او بیا هم دارنګي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیغمبر علی السلام په خپل فرمایي چې ما باندې کوم تکلیفونه راغلي دي دغه تکلیفونه نه مخکې چا باندې تیر شوی دي او نه ورستو په چا باندې راشي نو هغه تکلیفونه ویلي تیر کړی دي ام دې لپاره کنه چې آخرت فکر وو او بیا غنه بعد د ما عزتمندو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ دی باندې خو هیڅ پابندی نه و خو چې کله دی اسلام قبول کو اسلام یو پېژاندو نو آخرت فکر د دې پزړه کې راغللو
څکله دا فکر پیدا شولو نو کفرانو په دې باندې څومره ظلمونه کړی دي. په سخت ګرمي کې به په شګي باندې څملولو او پاس نه به غټ کانه ور باندې کېږدولو. مو څکله د بار جمعات ته وضو په دې سیان باندې اندسه خو باندې مو ګرځیدای نه شو لاندې پخې مسیزي او بیا عربو په شان دي سخت ګرمي او بیا پرېګو کې به څملولو پاس نه به کانه ور باندې کېدولو. صرف او صرف د آخرت فکر ور سره او آخرت کې کامیاب شم. او بیا د ما عزتمندو حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها مسردیجه کې زنانا هم ناشتی دي او ډیر تعداد کې زنانا مسره رچی. حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها دا د اسلام اولنی شهیده ده. دی خپل ځان د الله په لاره کې قربان کړي او په داسې طریقې باندې ځان قربان کړي دا چې د ابو جهل مړه شهید کړی دا. ابو جهل د دې وابخه ایوي اسب پورې تړلی دا او بل ابخای په بلې اسب پورې تړلی دا او بیا دوړو اسب ته منډه ور کړی دا. او نو دا خو بچ کېدم شو کنه چې دی ورته ویلی وای ته ابو جهل ته خبره صحیح ده ما غلطه ده. خود اخرت فکر ور سره او د الله خوف ور سره او نو دا قربانی د الله تعالی په لاره کې بیا پیش کړه. نو د ما عزتمندو اخرت فکر چې دا دې بنیاد باندې به ان شاء الله مود بدري درسونه وي. ځکه چې په زړه کې کله د اخرت فکر نوي پیدا او بیا به عبادت کې خوند نوي، بیا به په قران یلو کې خوند نوي، بیا به روزي کې خوند نوي او بیا به په یو عبادت کې خوند نه پیدا کیږي. صورت اخرت د پاره ده نوي، الله د پاره نوي، الله خوف په بنیاد باندې نوي. او د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الکیس من دان نفسه، او خيار سره هغه د پتاسو کې چې هغه خپل نفس دا د ګناهونو نه بچ کړلو، دا او خيار سره ده چې خپل ځان یې بچ کړلو، ګناه نه بچ کړو او د الله عذاب نه بچ کړو. او بیا فرمایي پیغمبر علیه السلام سو عمل لمن ما بعد الموت، او عمل وکړلو اغشوند د پاره څنګه مرګ نه بعد روان ده. هغه د پاره ټول اعمال کولو، دنیا د پاره اعمال ډیر کم کړی دي. دنیا خو د ضرورت شی ده، ضرورت پورا شي بس ټیک ده. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مخکي والعاجز بیوقوف سره هغه ده، کمقل سره هغه ده من اتبع نفسه هواه، سده د خپل زړه خبره مانی، زړه خواهشات پوره کوي، زړه کې څه رچي او مغه کوي. نو دنیا د پاره د غزړه چې دا د نفس چې دا د دنیا باندې د انسان مایل کوي چې دنیا را ډیر شي. او بیا فرمایي وتمنى علی الله، او تمنا به الله نه کوي، یعنی خبره د زړه مانی، خپل شوق پوره کوي په دنیا کې او بیا تمنا کوي الله نه چې الله به موبخي. دا څنګه کېدل شي؟ مثلا یو کس ته جمعه ته نه رچی، زړه غواړي چې جمعه ته نه تم ګرمي ده او تم الله نه کوي، دا خو واجبہ خبره شوله. یو کس ته هغه حرام خوري، زړه ورته یې حرام خورا، سود کوا، رشوت کوا او دا کوا دا کوا او تمام الله نه کوي چې الله به موبخي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ډېر بیوقوف انسان ده، دا کمکل انسان ده. او بیا د ما عزتمندو د دغه دنیا دی لالچ او د دنیا دی تمه دی مو بالکل تباہ کړلو، تبعی طرف ته فټ کړیو. د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دنیا دا دومره لالچی شی ده ته یو کسره کدی احد د غره برابر سونا هغه سره پیدا شي، سونا ملو شي، هغه تا سونا ورته ور کې او دې به یې چې بیا مو وګیم څندومره سونا نور وای. دمو د بچیان په شي باندې لګیا دي، کله عدالتونو ته او کله جیلونو ته په دنیا لګیا دي، څه دین د پاره خونه دي لګیا، اخرت د پاره خونه دي لګیا. او د ما عزتمندو ترمذی شریف کې یو حدیث راغلی دا ووري تاسو د دنیا اهمیت د الله په نس باندې څومره ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي پیغمبر علیه السلام یو ځلې په یو ځای باندې تیرېدو، په هغه ځای کې د بکرې یعنی د بزې د وزې یو مړ بچی پروتو، مړ بچی یعنی بچی مو او مړ مو. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د سره واغستو او چت کړلو او صحابه کرام ته و فرمایلو چې دا په څو اخلي تاسو د دې په څوره قیمت وي. نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ورتویلو چې د دې خو هیڅ قیمت نشته، دا خو مفتم ګران ده، ځکه چې بدی به څوک څه کوي، مړم ده او بچیم ده، د خړلوم نه ده،
نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایلو چې الله په نيز باندې د دنیا چې دا د دین اوم زیاته ذلیل ده لکه دا بچی د تاسو په نيز باندې ذلیل ده د دنیا دومره کمه الله سره د دې اهمیت نشته دنیا سره که یو سړی کروڑپتی شي او ډیر مالدار شي الله په نيز باندې دا عزتمن نه ده الله په نيز باندې عزتمن هغه انسان ده چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم څوک څه پرهیزګار شو چا څه ګناهونو نه ځان بچ کو او بیا دا دنیا دا خو هغه دنیا دا سدي باندې کې الله تعالی په قران کې فرمایي په سوره رحمان کې سو کل من علیها فان په دې دنیا کې څه هر څوک دا فنا کیدون کړه انسانان دی او کدا غرونه دی او کدا دریابونه دي دا ختمیدون کړي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام صرف د الله ذات به پتی کیږي چې ذو الجلال ذات تا او چت ذات عظیم ذات تا او بیا الله فرمایي په سوره انبیاء کې سو کل نفس ذائقه الموت هر سړی ته به مرګ راځي مرګ نه خلاصې نشته دا د سینا چې زه په کور کې پټ شوم نو کور کې به مرګ نه بچو نه الله پاک په قران کې بل ځکه فرمایي چې تاسو په اوچتو او په مضبوطو بنگلو کې او کیلو کې پټ شوم کنه مرګ نشو بچ کېدل مرګ به ترچی او بیا فرمایي ونبلوکم بالشر والخير فتنه او د کوم ازمایش ته په تاسو باندې دنیا کې رولم چاته په دنیا کې مالداری ورکم څوک غریب کم څوک خوشحال کم او څوک خفا کم چاته خیر ورسوم چاته شر ورسوم دا خو یو ازمایش ده دا خو زه انسانان ګورم څه کسیدا د الله پاک په دې ازمایش باندې دوی څه کوي شکر وباسي به صبر کوي نه شکر کوي دا خو یو ازمایش ده دنیا د دې دنیا د سی مثال ده لکه طالب علم په سکول کې یا په مدرسې کې سبق یایي د دې طالب علم ټول نظیر هغه په امتحان باندې وی او په نتیجې باندې زمانه نتیجه او رزلټ به څنګه راوځي نو دا دنیا دا خدار الامتحان ده اصل خبره خود قیامت ورځ ده د آخرت ورځ ده او بیا الله تعالی فرمایي چې و الینا ترجعون تاسو ټول به واپس کېږو متا ټول به ماته حاضری لګاو څوک پټ کېدل نشي او دا خبره زه بار کوم ځان ته هم کوم بچو ته هم کوم تاسو رمو په درسونو کې کړی دا چې یو ځل انسان مور نه پیدا شي دی انسان د پاره بیا ختمېدل نشته دي اوس به یو کس وایي چې یو کس مړ شي بیا نو څه مړ شي خو مړ شو نو ختم خو نشولو سره مونږه پناشولو مونږه لاړو نور ختم خو نه ده الله می برزخ ته لاړلو قیامت پورې چې ودا انسان بیا الله ژوند کوي او بیا ودا انسان بیا هم نه ختميږي دی باندې کې به بیا دوه فیصلونه ایوا فیصله وکيږي د انسان باندې کې یا به جنت ته چي او یا به جهنم ته چي که جنت ته لاړو بیا هم نه ختميږي او که جهنم ته لاړو بیا هم نه ختميږي لا متناهي ژوند دغه کې بیا مرګ نشته دا نو دې د وجنا د لګه ژوندۍ او په دې ژوندۍ کې نیمه ژوندۍ په خوب کې لاړ شي نیمه ژوندۍ په بچپن کې لاړ شي څه ژوندۍ په خوړلو کې لاړ شي نو د لګه ژوندۍ په تکیږي قدمو قیمتي کړلا دې کې موږ الله عبادت وکړو د فکر اخرت په بنیاد باندې د الله د ډار په بنیاد باندې نو هغه لوی ژوند چې دا څنګه نه ختمېدون کې ژوند دا هغه کې به موږ ډېره زیاته फायदा راکړي او بیا دنیا باندې کې الله تعالی په قران پاک کې فرمایي په سوره آل عمران کې زین للناس حب الشهوات دی خلقو ته خسته شوی دا محبت د شهواتو شهوات څه ته یي شهوات مطلب خوند مزه په دنیا کې ته هر شي کې مزه دا هغه ته شهوت یي کغه بد اخلاقی دا او کغه بازار دا او کغه فلم دا او کغه خزه دا او کغه سونا دا او کغه مال دا او کغه دولت تا نو د خلکو ته دا ډیر خسته لګيږي دغه شهوات او دغه شهوات په تشي کې دا بیا الله په خپل فرمای مینن النساء د خزینا خزه ورته خلګيږي والبنین زمن ورته خلګيږي والقناطير المقنطره او خزانه ورته خلګيږي د پیسو د مال د سونی خزانه من الذهب د سرو زرو والفضه او د سپینو زرو والخيل المسومه او اسب هغه اسب هغه نخدار اسب وی جنگ ولا اسب وی مزیدار اسب وی د دنیا سامان د تاسو ته خلګي والانعام او زناور ګړې بزې مخې غوغانې د تخلګيږي والحرث او فصل غنم جوار باغونه میوه د تخلګيږي
الله فرمایي څنګه دا ته تخلقيږي نو ذالک متاع الحیات الدنیا، دا خو د دنیا سامان ده، اخرت کې خو دې کیڅ نشته، دا ټول د دنیا سامان ده. او بیا څه فرمایي الله والله عنده حسن المآب، او الله چې دا هغه سره خیسته ټکانه ده. دغه شیونه دا د دنیا شیونه دي، دا صرف الله فرمایي ستا ته ما ضرورت د پاره درکړي دي. دا کپڑے دا ضرورت شه دا، گاڑی دا ضرورت شه دا، کور دا ضرورت شه دا. محبت د پاره نه دي چې تور سره محبت وکي. د دنیا محبت د وجنه آخرت پاتې نشي، دنیا محبت د وجنه د الله رضا پاتې نشي. او بیا الله تعالی د دغه دنیا په باره کې فرمایي په سوره الانعام کې، بیا الله فرمایي وما الحیات الدنیا الا لعب ولهو. د دنیا چې دا یو لوبه ده، دا یو تماشا ده، دا یو ټوکه ده، دا یو لهو شی ده. نو لوبه څنګه وي؟ لوبه دسی وي چې کله لکان لوبه کوي، لوبه شروع شي او غنټه بعد ختم شي. د دنیا صدا د ختمېدون کی ده، د دنیا ختمېدون کی ده. اصل شی آخرت، د آخرت د پاره مهنت پکار، د آخرت د پاره کار پکار ده. او بیا الله فرمایي ولدار الاخرة خير للذين مما يتقون. او کور د آخرت، انجام د آخرت دا ډیر بهتر ده. خو هغه خلکو د پاره څوک الله نه ډاریږي، څوک قیامت نه ډاریږي، څوک د الله عذابونو نه ډاریږي. بیا الله فرمایي افلا تعقلون، ایتاسو کې عقل نشتا، عقل نه کار نه اخلو. د عقل ټول دنیا د پاره تاسو استعمال کړلو، عقل تاسو آخرت د پاره نه استعمالو. او بیا الله فرمایي چې فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. پکار دا چې دوی لږ وخاندي او ډیر د وشاړي. د دې مطلب خودوا دو مطلبونه دي مفسرینو بیان کړي. یو دا چې په دنیا کې انسان پکار دی لږ خاندي او ډیر د جاړي، ځکه ته لوی اورېز مخکره روانه ده، د حساب کتاب ورېز روانه ده، څنګه 50,000 کاله خو یو اورېز ده او سخته ګرمي ده پکې. نو هغه د پاره څه تیارې پکار ده، جړه پکار ده هغه د پاره، او خندا د ډیره لګه پکار ده. دویم مطلب دا ده د دې آیات چې د دنیا کې که هر څومره وخاندېږي دا لګه ده، دا خندا لګه ده. دنیا کې ته وخاندې نو آخرت کې بشاړي، آخرت کې و بیا ډیر جاړي او جړه به څه फायदा نه کوي. نو په دنیا کې و جړه، څه په آخرت کې سړی وخاندي. بیا اصل خندا د آخرت ته، اصل کامیابی د آخرت ته. د ما عزتمندو د مو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او د مو مشران دا غوي کوم کارم کولو، هغه کې به د آخرت ګټه لټوله. بس دنیا ګټه کوي او کنه اول ګټه به د آخرت لټوله. لکه یو ور رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایلو، او تاسو متوجه شو دي طرف ته چې څوک ته د زمزم او بس کی اب زمزم، نو چې کومه دعای په زړه کې وکړه الله به قبول کړي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ده. دا یو فائدام تاسو حاصله کړئ دي چې څه کلم تاسو څوک عمره نه حج نه راشي او اب زمزم تسکون هغه مخ کې دعا غواړو، ځان د پاره وغواړه، مور خپل د پاره وغواړه، اخرت د پاره وغواړه. هغه دعا الله نه رد کوي. دا پیغمبر اسلام حدیث مبارک ده. نو پاغه کې صحابه کرام موجود دي. یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې عرض کوي چې اے الله نبی کدا خبر وی چې اب زمزم نه مخ کې دعا الله قبلای، نو زدا دعا کوم سما د الله قیامت پورې جتګه ما کی. ګور هغه سره فکر د قیامت تا، فکر د آخرت تا. او کوم ته چا ویلی وای مته صدا حدیث معلوم شو، نو موږ د شي دعا کوو یا الله پیسې ډېر کې، یا الله بشي ډېر کې، یا الله دولت ډېر کې، یا الله مال ډېر کې. موږ په دنیا دعاګانې به کولې، او صحابه کرامو هغه د آخرت دعا کوله. ځکه چې د دنیا اهمیت هغه سره نه و، خبره د اهمیت تاسو کې هغه که دنیا شته او که نشته وخت تیریږي بس تیر بشي. نو د ما عزتمندو بیا عام طور باندې زموږ د خیال دا چې قیامت به کله رسی. دا خو دنیا ته آباد ده، خدای څومره کلونه وشو، بیا به کله به دا قیامت رسی. قیامت ته خو ډیر ټایم ده. نو الله تعالی په قران کې فرمایي خبره الله ولکو، د پیغمبر خبره وکاو. الله فرمایي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موردون. دا خلق په غفلت کې پراته دي
او قیامت پاس نه نږدې راغلو د حساب کتاب ورځ نږدې ور باندې راغلو او د خلک غافل پراته دي نو الله یې چې نږدې راغله او مو یې چې د بکل راځي او بیا الله تعالی فرمایي سوره زخرف کې هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون آیا دوی دی خبره ته انتظار کوي چې قیامت براشي نو دا قیامت خو الله فرمایي چې دا ډېر اچانک راځي او اچانک به څنګه راځي دا حدیث ما بار بیان کړی دا خو یو اړ بیا اوري کې دیشي باز کسان پکې نه وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دا قیامت به دسي اچانک راځي چې یو سړی وي هغه په بازار کې کپڑا اخلي کپڑو دکان ته بلاړ شي او دکاندار ته وایي چې ماته د فلاني کپڑا دار ته غس کا پرې کرتا کټ کرتا نو د دکاندار به کپڑا کټ کوي او دغه گاګ به پیسې رو باسي جیب نه څه پدې کې به قیامت راشي بس دومره اچانک برچ او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کسب وي هغه خپل مال نه بشودي لسوي او د دې به د خیال وي چې دا شودي ز لسویم دا به وسکم نو دغه شودي به د لسوي ته پاس نه قیامت بور باندې راشي او دینه زیاته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس به وي هغه به روټي خوري په پالیټ کې به ترکاری وي او لاس کې به د روټي هغه نوالا او مړی به نیولې وي فرمایي چې دا به دی پالیټ ته ورواچي چې دا به زخرم وسکي نو په دې وخت به قیامت راشي دا دومره اچانک دراتون کې د قیامت او بیا د ما عزت بندو بیا هم د مو یقین نه راځي چې قیامت به کله راځي نو بیا خو دا مرګ صدا په دې خو مې یقین شتا کنه نو ته چا باندې مرګ راغلو په دې خو قیامت راغلو بس ځکه چې مرګ نه بعد خو بیا ژوند نه ملويږي بیا خو د عمل موقع نه ملويږي د قبرستانونو ډکتی کنه قبرونو او یو درېبا مو به هم دي قبرستان ته خلک وړي اوګو باندې پښا کړی او په دغه خاورو کې به منډي او دا څه لري خبره خو نه ده ډیر کسان د سیدی زمو په مخ کې مړ شولو مو په خپل لاسونو باندې اوچت کړلو او په خپل لاسونو باندې قبر کې دفن کړو او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د قیامت فکر ما سره به څنګه نه وي پیغمبر فرمایي چې اسرافیل علیه السلام هغه د شپلې د پخلی کې نیولې ده دا خلی کې نیولې ده تیار صرف د الله حکم انتظار ده چې الله ته حکم وایي چې وکه شپلې بس شپلې بوشي او قیامت براشي بیا نو دې د وجنه د ما عزت مندو اخرت د پاره فکر پکار ده دنیا محبت دا د مو په ژوند کې د سر نه وتلې ده چې دا وزینا خو کچېره مو د الله ذکر زیات کو قران پاک سره د متعلق وي مرګ دې مو یاد وي نو ممکن ده چې الله به متهدایت وکي او الله به مو په ژوند کې د اخرت فکر پیدا وکي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دنیا چې دا د مؤمن د لپاره جیل ده او د دنیا کافر د لپاره جنت ده خو مو مسلمانان یو متان د لپاره دنیا جنت جوړول لګیږي حالان کې د مو د لپاره پیغمبر علی السلام فرمایي چې تاسو د لپاره د سیدا لکه جیل کسي او جیل څنګه وي چې د جیل کتلې نو جیل کې نور څه خبره خو نه وي خو صرف دا چر دی ولیدا دا یو حد ورته مقرر کړی چې دینه به بار نه چی نور تا د جیل کې روټي ملويږي منظم کوا سبق هم یا غب شپم لگاوا هر څه آزادي هیڅ خبره نشته خو پابندي دا ده دې رینه بار بنوځي نو اسلام چې دا متیوا دایره خیلی دا یو ایریا ته خیلی چې دینه بار بنوځي یعنی د شیطان خبره منه د الله حدود بنکرس کوي د الله احکامات باندې پاس نه بخیږي نه نو دې د وجنه دغه دنیا د مؤمن د لپاره جیل ده او دویم مثال دا ده چې مؤمن کوم یو کار کوي اول به دا سوچ کوي چې الله خفا کیږي نه ما به پابندي خو نشته دې کار مثلا زه کاروبار کوم په کار ته اول د سوچ وکم چې دا کاروبار خو ما د لپاره حرام نه ده ګوره دا مؤمن د پابند ده مؤمن نه وخت پابند ده همدا چې بل یو کار چې کوم یو کار وي مؤمن ته سوچ اول پکاره چې دې کې خو ما باندې څه پابندي نشته او بیا د ما عزتمندو د اخرت فکر چې دا د مرګ هغه فکر چې دا د مجرمه وتلې ده څنګه وتلې ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ډیر ضرب د سی وخت راشي چې دا کافران دا به مسلمانانو باندې د سی حمله کوي
لکه څنګه یو وګه سړی په دسترخوان باندې حمله کوي مخام ټیم خو ارچا ته معلوم ده دا یو خوشالي هم ده د الله طرف نه ځکه چې حدیث کې راځي روزادار د پاره د مخام رو جماعت دا یو خوشالي ده او بل خوشالي الله فرمایي چې ما سره ملاو شي یغزي کې و بیا زویر قوم ته دویمه خوشالي نو وګه سړی ته په دسترخوان ویر شي په دسترخوان څه کوي هغه حمله لګي په دسترخوان باندې نو دا کافران به دسه حمله لګي لکه وګه سړی په دسترخوان په مسلمانانو باندې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرام پوښتنه وکړه چې یا الله نبی څه چل بوي مسلمانان بلګوي طاقت بنوي څه چل بوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب کې فرمایي چې نه مسلمانان بډیر وي جمعتونه بډک وي ډیر مسلمانان بوي خو په هغه کې به وهن رغلوي وهن صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم پوښتنه وکړه چې دا وهن چې شهیدی څه مطلب ده پیغمبر علیہ السلام تو فرمایلو چې وهن مطلب دا ده چې دنیا محبت او مرګ نه نفرت دې ته وهن یې چې کله په انسان کې او په مسلمان کې د دنیا محبت راناوځي او مرګ چې دا هغه نه نفرت پیدا شي بدا وهن شولو نو همدا صورتحال نن دی مودا او کنه دا مرګ نه ډریګو مرګ ته خدای رحمواله مرګ نه نفرت کوو ځکه چې څوم کړي نه دی په دې خو پویو ته عمل منه دا کړي او دنیا سره محبت کوو دنیا د پاره هره وا قرباني ور کوو دنیا د پاره لوګه تندا غرمه ساړه د هر څه کوو خپل وطن مو ته پرېګدو بچیم پرېګدو خو دنیا ګټه د پاره بار وځو او آخرت د پاره چیرې مو نه وتلی چیرې مو کور نه د پرېګدواله چیرې مو قرباني نه کړی چیرې مو غرمه نه د برداشت کړي ادمه عزتمندو کایو انسان ته وایي ته فلاني ځای تراشه 1 لک روپۍ ملويږي بیا غرمو ساړه هیڅ نه ګوري او کایو انسان ته وایي تراشه د الله او د الله رسول خبره واوره بیا به غرموم وی بیا به ساړم وی بیا به ستړی وی بیا به روژاوي بیا مختلفي بهانه به انسان تر مخ ته شي دا وجه سره وجه د عادت مو پزړه کې د اخرت فکر نشتا او بیا د ما عزتمندو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ټول خبره زديد لپاره کوم چې د مو پزړه کې د اخرت فکر پیدا وشي فرمایي چې یوه رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو وکړل مونږه چې اتدرون من المفلس آیا تاسو پیژنو ته مفلس څه ته یی مفلس څوک تا مفلس مطلب غریب نو صحابه کرام او تو فرمایلو چې مفلس خو دې ته یی چې چا سره مال نوي دنیا نوي دولت نوي او وګي وي غریب وي فقیر وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایلو چې نه بشکد ما په امت کې مفلس هغه سړی دا ما په امت کې مفلس هغه سړی دا چې قیامت پورې جبا دې سره منځونه بم ډیر وي روزي به هم ډیر نیولې وي زکاتونه به هم ورکړي وي او اعمال به ډیر زیات وي خو قیامت پورې جبا د خالی لاس راغلي دنیا کې به د هر څه کړي وي هر څه به کړي وي ډیر نیکیانې به کړي وي خو څه کله قیامت تراشي نو د خالی لاس وي هیڅ بنوي دي سره هیڅ عمل بنوي نو بیا دا به څوک وي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صدا به هغه کس وي چې چا په دنیا کې چاته زیاړي کړی دي کنزلې کړی دي چا باندې تهمت لګولې ده د چا مال خوړلې ده چوکي قتل کړی ده چا باندې ظلم کړی ده چا پسې غیبت کړی ده چا سره حسد کړی ده چا سره سنت زیاته کړی ده نو د دې ټولې نیکیانې هغه به الله را واخلي هغه کسانو باندې به تقسیم دا څومره لوی خبره ده او دی باندې مدرسم کړي دا چې بل مسلمان ته تکلیف رسولو کې باندې الله سره خفقيږي نو بل مسلمان ته تکلیف رسولو باندې ټول نه لوی نقصان دا چې قیامت پورې جبا دغه منځونه د روزي د عبادتونه دا به د محیط په کار نه رسي دا به مونږه واخستل شي او هغه خلکو ته به ویر کړل شي چې چا سره مو زیاته کړی دا چا پسې مو غیبت کړی دا چا باندې مو تهمت لګولې دا او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ټول اعمال سدينه واخستل شي که بیا هم هغه ته ضرورت وو د نور خبرېم کړی وي خلکو پسې نو بیا به د هغه خلکو ګناهونه را واخستل شي او د دې په تلې کې به ورواچول شي نو نیکیانې لاړې او ګناهونه راغلل نو د ما عزتمندو د آخرت فکر پکار ده پکاره چې موږ له خبرې کوو
د موږ کې دا فکر وي چې دا بل مسلمان ته تکلیف ونه رسیږي مو د وجنا چاته نقصان ونه رسیږي څوک خپا نشي څوک زهیر نشي چا په کور کې جنگ جګړه را نشي مو د وجنا د چا رشتہ خراب نشي مو د وجنا دوه مسلمانان په خپل منځو کې په جنگ نشي مو د وجنا بل مسلمان خوب خراب نشي د بل مسلمان ته تکلیف ونه رسیږي هر وخت دا سوچ پکار ده او دا دی بنیاد باندې پکار ده چې ما آخرت خراب نشي نیت دا پکار ده نیت دا پکار ده هر یو نیک عمل کې نیت دا پکار ده چې دا نیک عمل زديد لپاره کوم سمانه الله رضی شي او دویمه خبره تاسو ته ما کړی و چې دویم پکې دا چې هر یو نیک عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې پکار د پیغمبر په طریقې باندې چې یو عمل نوي نو بیا هم هغه قابل قبول نه ده الله په نس باندې او د ما عزتمندو بیا به څه وشي دغه انسان چې دا چې دینه د هر سره واخستل شي نکیانه او ګناهونه د دې په تل کې واچول شي نو بیا به اعلان وشي ته ثم ترحا فی النار او بیا به پور کې ورغورځي جهنم کې بیا ورغورځي او دا مسلمان دا په دنیا کې نکیانه کړی دي په دنیا کې ډیر اعمال کړی دي خو بل مسلمان ته تکلیف رسولې ده نو ټول نکیانه لاړلې او دا هغه مسلمان ټول ګناهونه راغلو هغه د دې په تل کې راغلو نو دې د وجنا الله تعالی په قران کې فرمایي چې افحسبتم انما خلقناکم عبثا آیا د تاسو دا ګمان ده د تاسو دا خیال ده چې په د دنیا کې تاسو الله عبث پیدا کړیو عبث پیدا کړیو یعنی هیڅ مقصد به منوي په دنیا کې صرف خړل سکل بوي د کېدل او تشیدل بوي کيو انسان صرف دغه کار شي چې د سبای روزي مزدوري کوي او روټي خوري او بیا باتروم ته چې خپل حاجت پوره کوي نو د دې انسان او جناور کې څه فرق شته هیڅ فرق نشته دا چې الله رضا پکې نه وي بلکې دې انسان نه به جناور بهتر ده ځکه چې جناور خوړې شي کنه جناور شو دی خو تا د درکوي جناور چمړه په کار رسی جناور هر شی په کار رسی د انسان خو به هیڅ په کار نه رسی نو انسان الله چې کوم مقصد د پاره پیدا کړی دا کاغه مقصد د پاره دی وخت تیر نکړلو دالوي په نقصان کې پریوتل او هغه مقصد چې شه دا الله عبادت تا عبادت ټول ژوند دا صرف جمعات نه عبادت دې ته یای چې په ژوند کې کومه معاملات دا به الله پاک حکم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې او د سنت او تعلیمات مطابق وکوم دې ته عبادت دی کغه وعده دا کغه عدالت تا کغه سیاست تا کغه دکانداری دا او کغه لین دین دا او کغه ملګرتیا دا او کغه دشمنی دا که هر یو شی دا عبادت دې ته یای چې دا د الله او د پیغمبر په مرضی باندې څنګه تاغوي غوړي او بیا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت ذکر کوو ته آخرت فکر پیدا وشي فرمایي چې کله قیامت راشي نو قیامت پورې چې با یو قسم خپل جینا تر هغه پورې ونه خوريږي چې هغه نه څلور او پنځه پختنې شي ویني بعض زینو کې پنځه ته پسونه دي بعض کې څلور دي یعنی اول به دغه پرچا د حل کوي دا پرچا به حل کوي د څلور او د پنځو سوالونو پورا پوری به یو انسان خپل ځین خو سیدل نشي هغه کې کوم ته پسونه دي ټول ناول ته پوس دادا چې ته پوس بونه الله او کې چې دا عمر څنګه تیر کړو او عمر د څنګه تیر کړو عمر کې ټول ژوند راغلو کله نه انسان بالغ شي بالغ چې بالغ شي نو دینه به دغه ورځ نه به الله حساب اخلي تر دې مرګ وخت پورې چې دې عقل کار کوي د شپې پختنه بم الله کوي د ورځې پختنه بم الله کوي د روزګار تپوس بم الله کوي د آرام تپوس بم الله کوي د عمر کې څومره مراحل رسی په عمر کې دا ټول پختنه بم الله کوي نو د عمر حساب الله ته څوک ورکوي شي د وجنا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې هر وخت دغه سوال پکار دا چې اللهم حسبنا حسابا يسيرا یا له مصر آسان حساب وشي او دا آسان حساب مطلب دا فرمایي چې سره حساب ونشي دې ته آسان حساب کني الله چې وره حساب شروع کی نو دا الله حساب آسان نه بیا نشي ورکول حساب د نن ورځې حساب مو الله تویر کو نن ورځې به مڅکړي خدای خبر څومره خلک به مونږه خپاشي څومره خبره مو مبادره کړې وي خلکو ته
د دې جواب مو الله ته ورکول شو. نو دا عمر پختنه به الله اول وکي. بیا بو فرمایي چې تاسو کوم دینی علم حاصل کړو، دینی علم په دې باندې سره عمل کړو. دینی علم چې دا ضروري نه چې یو کس په مدرسې کې اته کاله لس کاله تیر کړي. دا مو چې اوس کومي خبر زده کې دام دینی علم دا. کوم چې جمعې ورځې خطیب صاحب تقریر کوي جمعې پورې دام دینی علم دا. کوم چې یو حدیث متمعلوم شي، یو آیت متمعلوم شي، واخه خبره متمعلوم، دا ټول دینی علم ده کنه. نو دا پختنه به نه کوي چې په دې عمل څومره کړو. او دام نشي له اتنا ما سره علم نو، دا خو نشي له. ځکه چې دا علم حاصله ولم فرض دي، دا حاصلوي دومره علم به حاصلوي چې هغه باندې تخو بد و پیژنې. او دریمه پختنه به الله او کی چې دا مال د ګټلې څنګه وو او دا مال د بیا خرج کړي څنګه وو. یعنی و د ګټلو په کومي طریقې باندې حرامو په طریقې خو نه لګټلې او بیا د لګولې کوم ځای کې دا په اسراف خود نه لګولې، شیطان په لیاري کې خود نه لګولې، په حرامو کې خود نه لګولې، د دین حساب په کې کړي دا او کنه دا کړي. نو دا به بل پختنه کوي او بل پختنه به کوي ته ځواني د پتشي کې تیرا کړی و. اصل کې دا ځواني د سيو وخت ته په دې کې انسان کې هر قسم صلاحيت موجود وي، د دې ذهن، د دې سوچ، د دې فکر، د دې جسم، د دې طاقت، دا هر یو شی دا په اوچت انداز باندې وي، ښه انداز باندې وي. نو الله به د ځواني خاص تپوس کوي. نو نوجوانان مو کې ډیر ناشتي کنه، د مو نوجواني په څه تیریږي. ایمو ځوانان چې دي یا په موبایل باندې ژوند تیری، یا په کرکټو باندې ژوند تیری، یا په غپ شپو باندې، یا موټر سایکلو باندې، دا د مو نوجوانانو کار ده. او مور او پلاریې ته پرېږده او یا نوجوان د خیر دی، یا وړو کې د خیر دی، یا مشوم د خیر دی. سبای منځ ته ما په خوب نه را پورا شوه، غر منځ ته نشي تللې، مسپخین ګرمي ده، روزه ده، بس کور کې د منځو کې مور او پلار دا قسم خبرې کوي. یعنی خپل بچی په خپل تبکه ولګي. نو نوجوانی پختنه به الله تعالی خصوصا کوي ته ځواني د سرنګ تیر کړی دا. او بیا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، دا یو حدیث مبارک تا او دا حدیث ته بیا ان شاء الله بس به دا درس ختموم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیته. پتاسو کې هر سړی شپونکې دا، شپونکې خو پیژنو کنه، چرواهه ته ورته یي، پښتو کې شپونکې یي، اردو کې وته چرواهه یي. راعن شپونکې دا په هر یو سړی او هر چانه به د خپل ذمہ داری پختنه کیږي، کوم مال څه دي ته حواله شوی دا، کومه ذمہ داری څه حواله شوی دا. اصل کې دیجه کې شپونکی نه مطلب ذمہ دار د هر سړی. او د شپونکی لفظ ملي راغلی دا، په دې لفظ کې ډېر لوی حکمت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اسی دا لفظ نه دراوړي. شپونکې کا تاسو کتل وی دا کوم کس مال سره وی، خپل مال نه. شپونکې به مخ کې دغه کلو ملو کې ووسم په دې کلو کې شتاري، سحر یو کور نه به مال وروته، ګډه بيزا هغه به بوتلا غرتا او هغه کې به وڅره والا او مسپخین غرمه به بیا د مال براوستو، به هر کور ته خپل مال نه وته. نو دغه کار وځه چا کول هغه تشپونکې لش. نو د شپونکی لفظ سدیجه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دا ویلي دا ځکه چې شپونکی چې کوم دا د هر وخت ستړی ستومان وي، شپونکی چې کوم دا په دې باندې خویلی وي هر وخت، شپونکی چې کوم دا د دې وخت بابر وي، د صفای خیال نشي کولای، د کپړو خیال نشي کولای، د په خپل مال کې په خپل ذمہ داری کې دومره ورډوبي چې دین خپل ځان په ویری. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب دا چې تاسو ته پکار ده چې دین کار کې تاسو دومره ورډوب شئ چې ځان درنه پویر شي. دا مطلب دا. نو مونږ ځان پویر دا متورېږي کې لسلې پاینه کې خپل مخ و نکسو، خپل وختګو منځ نکو، خپل ګیره برابر نه کو، چې کومه ته مزانه رکې. نو موږ به د دین فکر څنګه راشي، د آخرت فکر به موږ سره څنګه راشي. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مخکې دا حدیث وګدا چې الامام راعن ومسئول عن رعیته. فرمایي چې بادشاہ نه به پختنه کیږي، بادشاہ ذمہوار ده او بادشاہ نه به د خپل رعایا په باره کې پختنه کیږي، د عوام په باره کې به پختنه کیږي چې عوام ته تصویر کړی دي. زموږ بچیان سدي کنه دا په دې دنیا کې هم الله ذلیل کړلو او دا په آخرت کې هم دنیا الله پختنه کوي.
دا لغ علاوه د مبارک دوی نه پښتنه کوي چې تاسو عوامو ته ورکړی څه دي تاسو عوامو ته څه کړی دي که خپل خېټه مټه کړی دي دا ډیره عجیبه خبر یعنی دا د سیوا خبره ده چې په دې باندې ماشوم پويږي چې د ما بادشاہ بیمار شي هغه علاج په لندن کې کیږي او چې عام عوام بیمار شي هغه علاج په پاکستان کې کیږي دا څنګه خبره ده څوره بے انصافي خبره ده د دې مثال نشي دا لکه یو کور مشر ده پلار ده مثلا پلار څه بیمار شي هغه به علاج ته په خبر ته شي او زوی بیمار شي هغه کوارټ کې علاج کوي نو د زوی به یې پلار خپل علاج کو په خبر کې کوي او د ما علاج په کوارټ کې کوي نو دا پښتنه ودینه قیامت پورې چې عوام نه کوي دا بچیانو نه او بیا پیغمبر علی السلام فرمایي چې دینه په پښتنه کېږي بقاعده تاسو بور نه کېږي او امام مشر ته یای هر یو مشر کده کور مشر دا کده کلی قوم مشر دا کده وطن مشر دا او کده دنیا مشر دا هغه نه په پښتنه کېږي د خپل مشر ولی او بیا فرمایي الرجل راع فی اهله وهو مسؤول عن رعیته هر سړی چې هغه د کور مشر دا هغه نه به د کور باره کې پښتنه کیږي او بیا فرمایي والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيته دا خدای چې دا دینه به د خوند د کور باره کې پښتنه کیږي چې خوند سبای بار مزدوری ته وتلو تا کور کې څه کړی دي کور کې د خوند عزت خیال د ساتلې دا د خوند د عصمت او د عفت خیال د ساتلې دا د خوند د بچو خیال د ساتلې دا د خوند مال خیال د ساتلې دا تاسو به الله کوي قیامت پورې دي خزونه نو مستره په دې درس کې خځې هم ناشتي دي هغه د پارم هغه متوجه کوم دي طرف ته د خوند مال په باره کې به الله پښتنه کوي دا ونه چې د خوند مال له د ما ویل نه د تام مال دا شریک دا خو چونکه مشر خوند دا ذمہ داری ته پاتې شي په کور کې یو خوند و مسافر وی لاړ بشي کتر دوبۍ ته او دا کور ټوله ذمہ داری به د خځې ته پاتې شي نو د خځې نه به الله پښتنه کوي قیامت پورې دي زتا د خوند په غیر موجودګي کې خپل ځان سره څه کړی دي داغه بچي سره څه کړی دي داغه مال سره د څه کړی دي څه کمې خود نه کړي ورکه او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والخادم راع فی مال سیده ومسؤول عن رعیته نوکر سره والخادم خادم نوکر سره چې دا د خپل مالک د مال ذمہوار ده ځکه چې د مالک په دې مال باندې کې نه ولې ده کنه په دکان کې نه ولې ده په کور کې نه ولې ده په گاډي کې نه ولې ده دا شیونه او تسپارلې دي نو دی خادم نه او دی نوکر نه هم تاسو کیږي د دې مالک د مال د گاډي د دکان د هر شي په باره کې دا څه معمولی دین نه ده په دې کې هر یو خبره موجوده ده حکمور کې لګا ولټو ځانته ولټو څه بده کې کومه خبره د سیدا سي هغه پاتې دی وا خبره هم نه ده پاتې هر ځای کې راهنمایي کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والرجل راع فی مال ابيه زوینه په پښتنه کیږي د پلار مال په باره کې زوینه به د پلار مال باره کې پښتنه کیږي او هو مسؤول عن رعیته کله والد څه وشي کنه چې زمانو ته د پلار مال پاتې شي دا زوی پلار په دکان باندې کې نه په کور باندې کې نه په گاډي باندې کې نه نو د سینا چې دا زوی وایي چې نن مقاده د پیسې دی خورای رټولوای او پټوای نه الله په پښتنه کوي بیا ځکه چې پلار تاسو دا وشي وسپرلو نو د کې به استاد د سینه کوي چې دا بیتو کوي لګوا بیا الله په پښتنه کوي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دا متاسته بیان کړلو او بیا حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما دنیا سره څه دلچسپي ده زه دنیا څه کوم د ما مثال خو د سیدا لکه یو مسافر په ګرمي کې روان وي سفر کوي او لاره کې ستړی شي او د ونی سردی او سوري لاندې کینی وا غنټه نیمه غنټه آرام وکي ما د پر دنیا د سیدا لکه د دیونی د سردی ګوري د دیونی د سایه ګوري دا خو یو آرام لګ زیاده بدیه کې بلک پاتې کی او بیا په څو مخ کې مزل ده مزل کوم طرف ته ده مزل قبر طرف ته ده مزل عالم برزخ طرف ته ده خدای خبر څومره مودو پرې به په قبرونو کې پراته وو د دنیا په کله آباد وي حضرت آدم علی السلام هغه بچي قابیل او حابیل څخه خپل منځو کې جنگ شولو او یو په کې قتل کړلو اولنې مرګ هغه په دنیا کې نو څومره وخت وشو چې هغه په خاورو کې پروت تا
څومره وشي وخت دی او ته په عالم برزخ کې دا نو همدارنګه دا مرګ په مراتون کې دا خدای خبر ته مړ شو مسره بچکیږي قیامت کې بچکیږي قبر کې بچکیږي دمو انجام بچوي نو دې د وجنا د دې درس مقصد صرف دا او ته مو پزړه کې د آخرت فکر پیدا وشي ان شاء الله سبب څکم درس وي هغه بدینه هم اهم دي هغه کې به ما کوشش دا وي چې زدا قیامت ورید دا د تاسو ته خیم ته په خپل سترګو به ګور ان شاء الله ځکه چې پیغمبر اسلام په خپل فرمایي چې تاسو د قیامت ورید قتل غواړئ نو دا صورت وګورئ تاسو ته د قیامت ورید په خپل معلومه شي ان شاء الله ثواب بیا فکر اخرت په موضوع باندې به درس وي خو موضوع سبق و پکې دا یو چې قیامت پورې جبا څه صورت حال او څه بکیږي الله تعالی د پدې خبره باندې متاسو ټول ته عمل کول او توفیق راکړي دعا او امين الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابہ اجمعین یا الله تعالی دې موږ ګناهونه معاف کړي یا الله دې مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی ته مو باندې رحم وکړي دې مور او پلار باندې رحم وکړي یا الله ټول مسلمانانو باندې رحم وکړي یا الله تعالی تمونه هغه کار واخلې ستور باندې خوشاليږي هغه کار ما خلص تور باندې خفقېږي یا الله څوک چې بیماران دي خصوصي تور باندې دعا وکړي چې یا الله ته شفای کامله ورکړي یا الله څوک چې بیماران دي ته کامله شفا ورکړي یا الله څوک چې بیماران دي ته کامله شفا ورکړي یا الله د چا په زړه کې څه قسم ته حاجت ته پورا کړي یا الله تعالی موږ لپاره د خپل بچی د سترګو یا خواله وګرځي یا الله د مو بچی نیکان کې د مو بچی د دین خادمان کې د اسلام خادمان کې د قران خادمان کې یا الله تعالی ته په دنیا کې الله تعالی مونږه هغه کار واخلې چې هغه متفاخرت کې فایده راکړي یا الله هغه کار مونږه او مخلص متفاخرت کې نقصان راکړي یا الله تعالی څوک ته په جیلونو کې دی یا الله په خپل رحم او کرم سره په خپل زور او طاقت سره یا الله تعالی هغه جیلونو نه اخلاص کې امور او پلار ته راولې په خوشحالي سره یا الله تعالی دا درس په خپل دربار کې قبول کړي دروژې په خپل دربار کې قبول کړي څوک څه د دین کار کوي په هر ځای کې کوي یا الله تعالی ته سمرسته وکي او ته یا الله تعالی د هر څه قبول کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمته